أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمدللہ منگا دا سورہ نساء آیت نمبر 54 پوری ویلیو نن با انشاءاللہ 55 نمبر نشروع کو دا سورہ نساء. اللہ تعالیٰ دی منتوستا دا دی بیان دا غی حق دا قول توفیق را کی و منتد اللہ دا اوردو توفیق را کی او اللہ تعالیٰ ہی ندا امید ساتو یقین سرا چی منگا اللہ پوئی کی او دا عمل کول ہم توفیق را کی. تصوری شروع کو فمنهم بزنا ددوینا من اغتوک دی آمنا چه ایمان راوڑو بیہی پا آغا یعنی پا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغا بگانی خبرت رشیو یہودیانو. ومنهم اوزن ددوینا من اغتوک دی صد چه منشو یا واوڑی دو ایسار شو عنہو دا اغنا وکفا موبائل میں لوکھائن ہوتا زوری فمنهم وزند دوینا من اغتوک دی آمنا چه ایمان راڑو بیہی پاغا. ومنهم اوزند اغوینا من اغتوک دی صدا چه بند شل واوڑی دل عنہو دا اغنا وکفا بجہنم او کافی دے جہنم دوزخ سعیرا اور بلی دن کے اور بل. ان اللذین بشک آغا کسان کفرو چه انکاریو کو کفریو کو بی آیاتنا زمونگ آیتننا انکار زمونگ دا آیتننا اکڑو سوفا دے زردا نسلیہم چه مونگ با ور اغرزو اغی داخل بگو اغی ورنن بے باسو نارا اورتا. اللہ دے متاسو بچ کی کلما ہر کلا نضجت چه اس وزی جلودهم سرمند اغوی بدلناهم نمونگ بدلکو اغوی تا جلودن سرمن چمڑے غیرها غیر دا اغینا چه اس وزی دکا چه کلا سڑے اس وزی نو چمڑے بیا بے حس شی بے احساس تا تکلیفی نکی نو اللہ با دا دی دا تکلیف زیادہ اولو دا پارا دا چمڑے اور تا بیا بیا تازہ تازہ بدلئی چی دا عذاب ہم تازہی. اللہ دی منتہ سو بچ کی دے آگینا. اور دیر عجیبہ حدیث تی دا جہنم بارے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی مسند احمد کی حدیث تے چی دا کافر دا غوگنا دا غوگ دا دیلونا او در کندے پوری دا دمرا با اگدوی چی او یا کالا مزل با کی دمرا با اللہ غٹکڑی وی دا غتانا دا اور دا احساس دا زیادی دا پارا څومره چې بنده زیات سوي وي څومره چې زیات بنده درد کیږي ته جسم او دومره تکلیف زیات محسوس کیږي داغي وجنا. او بل حدیث ته د مسلم شریف چې د کافر یو غاخ و د داړ غاخ دا د اوهد غره برابرۍ دومره والله غټي تانی ور کی د څه د پاره د سوځي د پاره د تکلیف د پاره
چې هغه درد پکې ډېر الله دې موږ بچ کړي الله تعالی دې ټول مسلمانان بچ کړي نو کلما هر کله نضجت چې اوس وزي جلودهم جلون پستکی د اغي چمړې د اغي بدلناهم موږ به بدل کو اغویتا جلودن چمړې څرمنې غیرها نور د اغینا اسوسیدلنا څه د پاره بدلو لید پاره د دې یذوق چې اغي وسکی ليذوق د پاره چې اغي وسکی العذاب عذاب ان الله بشکل کان ذ عزیزا زرور زبردست غالب حکیم خاوند حکمت والا والذین اواکسان آمنوا چې مؤمنان دي ایمان راوړو وعملوا او عمل وکړل الصالحات نیک عمل نه وکړل سندخلهم زرد چې موږ به دن کو دوی ورننه به باسو داخل به کو جنات باغون ته جنتون ته تجری چې بهیږي به من تحتها د اغیلان دي الانهار نهرنا خالدین همیشه وی فیها باغی کې ابدا همیشه نه ختمیدون کې لهم اغوید پارب فیها پدی جنت کې ازواج جوړی وی بیان وی مطهره پاکي وندخلهم او منغ بوردن نکدوی ذلن ذلیلا ذل سوری توای ذلن سوره ذلیلا وګد لوی سوره د سورو لوی سوری دغه چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي چې یو ونب د جنت کې د اسب باندې د سور سړی سل کال مزلی یعنی دومره لوی سوري وي دومره لوی ونی وي د جنتیانو د پاره یعنی په اس باندې سور سړی چې سل کال څومره مزل کولای شي دا به د یو د ونی سوره بخاری شریف حدیث ده ان الله بشک الله یامرکم حکم کوي تاسو ته دا ډېر اهم آیات د نظام د پر عائلی او قومي وطني سیاسي ارتنوم چې ور کوي ورته خو اجتماعي مسایلو کې د مسلمانانو ان الله بشک الله تعالی یامرکم حکم کوي تاسو ته اندا تؤدو چې ور کوي ادا کوي الامانات امانتنا الى اهلها داغه اهل تا مالکانو تا امانت مراد چې چا امانت چیرې دا ورته ورسو او مشرولی حاکمیت امامت دام بکی مراد ده هغه چاته ورکه کم چې په سوره بقره کې تیر شول دلته قوانین دي هغه کې دا ده چې اکم کار چې ته ورکه په هغه پوهیږي او ایمان او تقوا هم وي د کار باندې پوهی هم وي لکه مثلا سړی ته د ټریفیک او سپای مقرره او مولوی سے ورته ودرای هغه نه خبر څه ګډ وډ کې نه د نظام باندې پوهیدون کوي او تقوا او علم هم وي دغه سړی ته مشرولی چې کم شي ته ور کوي هغه ورته بیا ورکا او د دې شان نزول کې د عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه واقعا هم دا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړلا نو هغه نه چې بیان واغستو نو هغه خپل څه چې هغه مخکې متولیانو او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مرته فرمایل چې ما تاسو ویلي چې اورې بده چې ابي زمال اس کی د علی رضی الله عنه خواهش دا و چې دا ماته ملاوي شي د عباس رضی الله عنه خواهش دا و چې ماته ملاوي شي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم خاندانو والله فرمایل چې نه هم دې عثمان ته ورکړه دا په دې کار پويږي مخکې نه کړه دې او ایمان نه وروړي نو ایمان هم راوړو نو هغه ته ورکړه او بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې قیامت پورې به تاسو سره د دې د مکی متولیت او د دې خدمت او د دې ساتنه دا به تاسو کوی اوس پورې د مغرب په خاندان کې نو دینه مراد د اجتماعي معاملاتو کې مشرولی امامت او وغیرہ دا هغه چاته ورکوي څوک چې اهل وي بعض خلک دنه دا وټونه مراد کوي اگر کدا ته مراد نه دي او بهرحال کچاته ته مشرولی یا د مشرولی لپاره رائے یا د غور کوي نو خامخا هغه ګوري چې هغه د هغه قابل وي او د دې آسان مثال زمونږ د منځونو امامان دي بس هغه امام ځان ته نسب مثال کې آسان سره پويږي چې आवाज خوي انداز خوي علم خوي او د کشرانو په ضرورت باندې او په هر څه باندې پويږي چې غلط شینو فتح به ور کوي او کډیر غلطینو سجده ثواب کوي او کاغنم غلطینو مون به بیا ګرځي هم دا کرانګي د هر امامت لپاره قوانين دي و اذا هر کلا حکمتم چې فیصله کوي تاسو بین الناس پمنځ خلقو کې دا اوس هغه امیر یا امام ته الله تعالی فرمایي
کله چې د امام یا امیر مشر شو نو هغه ته حکم دی چې کلم تاسو فیصله کوي اندا تحکمو چې فیصله وکړي بالعدل په انصاف سره عدل سره انصاف سره او انصاف باره کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي مسلم شریف حدیث ته چې انصاف کوونکی مشران دا به د نور په منبر باندې وي د قیامت په ورځ د الله تعالی د خي طرف ته به دی ته الله تعالی تنظیم کړی وي ناس په ډیر په عزت او احترام سره او دنه مراد یوازې بادشاہان نه دي مراد چې وزیر اعظم دی او صدر دی نو دا به نه چاته چې الله امامت مشر ولی د کم شي ورکړي دا او هغه انصاف کوي کور مشر د انصاف کوي خځې د انصاف کوي خاندان مشر د انصاف کوي امام د انصاف کوي یا بل څه مشر ولی الله ورکړي دا ان الله بشکل تعالی نعم ډیر خو یعظکم نصیحت کوي تاسو ته به په دې سره ډیر کول نصیحت کوي الله تعالی تاسو ته کچري تاسو په دې باندې عمل وکړي ان الله بشکل کان د سمیعان اوریدونکو بصیرا لیدونکو بنا د الله تعالی خبر د الله یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو اطیعوا الله اطاعت کید الله خبر امنید الله واطیعوا الرسول او اطاعت کید پیغمبر حکم امنید پیغمبر واولی الامر منکم او صاحبان د امر حاکمان مرادی خاص کر مشران حاکمان اجتماعی معاملات و ذمہ دار چی سوکوی اجتماعی معاملات و ذمہ دار چی سوکوی دغه چې هغه په فیصله کوي هغه به د قوانین نافذ کوي او چې بیا د هغه خبره ته معنی نه یا انکار کوي یا خروج کوي نو بیا خو فساد جوړیږي خروج به الله کوي چې ته هغه نظام خالص بدلولې شي بل جوړولې شي او بیا چلولې شي نو بیا خو صحیح ده خو اسبت فساد نه جوړای الله تعالی نتایج په بنیاد باندې اختیار ورکړی د انسان ته چې هغه کار وکړي چې تی کولای شي چې کولای نشي بیا به خامخا ټوپک او تمانچه نه راخلي چې الله دا مړکو هغه مړکو د مکه وکاو توپ ولا وغیرہ دې سره فساد جوړيږي انصاف نه راځي په دې سره واولی الامر او د حاکمانو مشرانو منکم د تاسو نه فإن بیا کچره تنازعتم تاسو په جګړه شي یو متنازع معامله راغله امیر یو سوای او کشران بل سوای یا غوي جایز دی او دی وی ناجایز دی یا یو وی جایز دی بل وی ناجایز دی دا څه معامله راغله بیا به څه کوي فی شیء بتشکی فردوه نو یې ګرځوي ال الله تا والرسول او پیغمبر تا نو د الله کتاب راواله یو کې وګوري چې حکم څه دی او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی راواله او وګوري چې باغی کې څه دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم مشهور حدیث ته چې زما په لارې ازما د خلفای راشدین په طریقې باندې بیا تاسو خپل اعمال کوئ نو نه به گمراه کیږئ او جګړه به ختم شي باغی باندې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو د فوج دسته واسطه ولا مجاهدین جنگ ته یو کس ورته امیر کو هغه چې کوم کشرانو څخه خبره ونه منله نو اورې بلکو او د امیر ورته ول چې ورو دانګي ورته سزا په تور هغه ورونه دانګل هغه ول چې موږ خو اور نه د بچ کېدو د پاره ایمان راوړل نو چې ورته ځان ورو دانګونو دا خو به موږ د ایمان او د اسلام د فائدې څه شو وې نه منله خبره جګړه جوړه شو راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه ته بیان وکړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې کچېره تاسو اور ته ځان غورځولې وې تر قیامت پورې به تاسو دې اور کې سوځیدلې بیا او قیامت پورې به تاسو د پاره دا سزا وا او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل او نور حدیث هم ده چې د الله اطاعت دا په معروف کې ده د امیر اطاعت دا په معروف کې ده یعنی کم اطاعت چې د الله او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خلاف کې پریوزي دا به نه مانی بیا دا به نه مانی ها اداري امورو کې چونکه داسې احکامات قران کې نشته چې دا خانه بلویا جوړه کوړه به جوړه او نظام به چټي به شنوي او کشنه به اسره به او جهاز به وختي وزيو کنه دا ازادي دا څنګه تا جوړول خو پابندي به کوي د اجتماعي معاملاتو کې د امیر په پابندي کوي
دین علاوه حدیث په دې کې ډیر دي. بخاری شریف حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انما طاعت فی المعروف، اطاعت په هغه کارونو کې دی چې هغه جایز وي د الله طرف نه. کله الله طرف نه جایز نه نو هغه خبره به نه مانی. بل حدیث ته بخاری شریف کې چې اطاعت لازم ده، ها چې معصیت ولا نه د ګناه ولا اطاعت نه وي هغه به بیا مانی. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تاسو باندې به داسې حکمرانان مشران شي چې ځنه حکمونه به خوخوي او ځنه بنه خوخوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صحابه کرامو پوښتنه وکړه چې موږ به څه وکړو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې کم بد دی هغه ممنئ او کم چې خدي هغه اومنئ. بیا دې باره کې حدیث ډیر دی او ضروری ځکه دی چې هغه باندې تاسو پکار ده چې پوهی او ځان امر باندې پوهی کې دا ضروری خبره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې بعضې داسې مشران به تاسو باندې مقرر شي چې تکتور، حبشي، ګونځې ویښته وغیره ده، نو او تاسو باندې به د ظلم فیصله کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صحابه کرامو پوښتنه وکړه چې داسې وخت کې بیا موږ څه وکړو. وای څومره پورې چې مونږ کوي دا خلاف مکوئ، څومره پورې چې مونږ کوي د مانځه نظام ساتي یا مونږ کوي امر وخت پورې به تاسو دا هغه خلاف راوځيږي بنا غب کیږي بنا. بل حدیث ته د مسلم شریف هغه کې تقریبا هم دا خبره ده چې مونږ د دې په خلاف جګړه وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نه، ترڅو پورې چې مونږ کوي هغه وخت پورې به تاسو د هغه خلاف جګړه بنه کوئ. بل حدیث ته د مسلم او د بخاری هغه کې فرمایي ترڅو پورې چې کفر بواح کړي نه، کفر بواح ښکارا کفر، واضح کفر چې ته په هغه باندې شک نشته چې دا اوس کفر دی، واضح د کفر فیصله یا د کفر خبره کړي نه، هغه وخت پورې به دغه خلاف خبره اتره وغیرہ دا بنه کوي. بیا بل حدیث ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلم او د بخاری دواړو ده چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي څوک چې د جماعت نه اوته، اجتماعي معاملاتو کې د امیر د حکم نه اوته، دا په جاهلیت باندې لاړو او د لپاره گمراهی ده، ځکه چې د مسلمانانو کې بګاړ جوړ کو، فساد جوړ کو او د لپاره اصول او قاعده ماته استمخکم خودلې وي چې هغه وخت پورې بنه کوي چې څو پورې تاسو سره دومره قوت جمع شوی نه وي چې ته غالب کې دیم شي، چلویم شي، ساتیم شي. دا قوت اول حاصل کړو بیا کوا، بیا خیر دی بیا کوا. هم دا غرنګي بخاری او د مسلم حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د اطاعت د امیر نه خلاف وکړو او تلوار او توري رواغستا دا زمونږ د امت نه ده. بیا او بل حدیث ته د بخاری او د مسلم دواړو مضمون یو ده. مسلم شریف الفاظ داسې دي چې یو امیر شتا او بل اوای چې زه امیر یم، نو دا دویم امیر قتل کوي، دا مړ کوي، دا فساد جوړي، دنه فساد جوړيږي او د نتیجې موږ په خپل ولې چې نتیجې خینه راوځي، نتیجې بد راوځي، مسلمانانو ته مشکل جوړيږي، تکلیف جوړيږي. ها داسې صورتحال ده لکه مثلا یو ملک کافر دی راغی په مسلمانانو وطن باندې، نو بیا خو هغه خامخا مقابله کوي، کمریو کار سکی او که ختمیږي او الله تعالی به ختمي نه ان شاء الله. افغانستان باندې روس راغی مقابله وکړ نو الله تعالی کامیابی ورکا، او امریکا راغله مسلمانان لګیا دي مقابله کوي نو ان شاء الله الله به کامیابی ورکي او ډېر حد پورې کامیابی ورکړي هم ده. نو دا مخکیم دی باندې بیان شوی او د خلافت په موضوع کې. نو امیر اطاعت دا په اجتماعي معاملاتو کې د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد دا ضروری ده، دا ضروری ده. دې کې به ورسته نور آیتونه هم راځي، هغه موقع کې ان شاء الله خبر وکما. خود امیر مخالفت کول، دلته تقریر کوا او دلته کنځل کوا او دلته بد وایا، دا منع کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا منع دا نه کوي، دا فساد جوړي، دا خیر نه جوړي، دا کې خیر نشته، څه فائدہ ده کته یوس هغه بد وایا وایا. ها الا من ظلم، چا باندې چې ظلم وشو هغه خپل ظلم بیانوي عدالت ته، قاضي ته، دو درو کسانو ته، نو هغه لپاره اجازه ده. دنه خامخه بدګماني او خامخه بد ان ډیر بدیانی تیر اوزی دي شورونه، نو الله د معاشره ګندکې نه اسخاکې نه د پاک ساتي. نو ته بیا دغه اصلاح کوشش کوي او اصلاح کوا د بادشاہانو یا د مشرانو چې څومره ته الله توفیق درکړي وي چې نوی نو صبر کوا.
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم كچريي تاسو تؤمنون چې ایمان راوړی ایمانم راوړی وی ایمان لري بالله بالله واليوم الآخر پورز د آخرت باندې کوم مومن یې نو داسې وکوي ذالک دا خیر غرد ډیر بهتر دا واحسن او ډیر خسته دا تاویل د انجام په لحاظ سره انجام ډیر بهتر دی نتایج ډیر بهتر دي نتایج خسته دي علم ترى آیات ندی کتدلی الی الذین اغو کسانو تا یزعمون جغی گمان کئی انہم چی بشکا گوئی آمنو ایمان راوڑے دے ایمان راوڑو بما پہاگا انزلا چی نازل شو الیک تا طرف تا انی دا قرآن وما انزلا او اغا چی نازل شو من قبل کتانا مخی بعض خلق داسی دی چکنی منگا مسلمانان یو خو یریدون اغی غواری ارادہ لری ان یتحاکمو چی فیصلویسی الى الطاغوت شیطان طرف تا علا مقابلے کی بل قانون ٹول وقت و پتا کی سرا امیرو فیصلہ کڑے شوی دا حکم کڑے دے اللہ ان یکفرو بیہی چی نب منی دا انکار بکوی دا دینا اللہ فیصلہ کڑے دا چی دا قرآن مقابلے کی نور قوانین میں نہ منی او دې باوجود ده سره ده چې په تورات او په انجیل می مان دي او په قرآن می مان دي او بیا هم د نور فیصله کوي او هغه خوختي قوانین نور د انګريز او جمهوریت او فلانه دا خوختي ده یو خدای چې ستا وس نه کنه وس نه وخت ملامت نه بیا وستا ملامتیا نشته ويريد الشيطان او غاړي شیطان ان يضلهم چې بلاري کی اوي ضلالا بلاري کی دو بعيدا لري سرا گمراه کی هغه په گمراهي لري کی لري خطا کی واستید الله دلارینا څوک چې انکار کی الله د فیصلونا واذا ورکنا قيل چې ویل شي لهم اغويتا تعالوا راشي الى ما انزل الله الى بطرف د ما اغا انزل الله چې نازل کړي دی الله کله چې تور ته وایي چې الله نازل کړي دی طرف تراشه کتاب تراشه الله په کتاب فیصله وکړو و الى الرسول او رسول طرف ته رايتن تبغور المنافقين منافقان يسدون چاغي اساريږي بنديږي عن کتانا نرزید دی فیصله تا سدودا په ډیر ایثار دو سرا کلک ایثار چی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله نه کوي او په دې اسلام او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم په قوانینو باندې بیا فیصله نه کوي فكيف نڅنګ ده یعنی څه حال د اذا هر کلا اصابتهم چورسیږي هغه ته مصیبت څه تکلیف بما په سبب د هغه قدمت چوڑان دی لګلی دی ایدیهم لا سن دو اغوی ثم بیا هغه په خپل لاس چې کوم عمل کړی دی ثم بیا جاءو کراشتا تا يحلفون چې قسم خوري بالله بالله باندې دا چې کله jihad رسول الله صلی الله علیه وسلم بلاړو او دی بلا نړل نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس راغې نو دی براغل بیا به قسمونه خورل چې قسم په خدای زما دا کار او کور کې بیمار او خدمه بیمار او دا موږ تاسو دا درسونه دي چې راوړم هم د کسي وای دا چلو فلان هغه ورته هم ښکاری نو الله بیا په مغي اخته کی بس ټول عمر ورته بیا بچي بیماران کې لګي یا په کچریانو کې مصروف کی دا څه خلک عموما بیا په کچریانو کې مصروفي دا عدالت دا تاریخ ته او دا جرګه ده او کا کاروباري بیا په کاروبار یې مصروف کی دومره وګټاو شو دومره مال راغله د مال وساو مال وته مال راغله بل څه دا الله خلولې وی باغې کې اوسګاری نه الله او د ځان ته خوشاله چې الله فضل دی نه الله فضل چرته دی الله فضل خدای الله په قران او په دین کې دی بیا راشیتا ته یحلفون چې قسم خوري بالله په الله باندې ان اردنا چې نو زموږ اراده الا مگر وا احسانا د نیکی و توفیق او د موافقت د برابر دوست سره د دې کارنا مونږ اراده وا مونږ ویل چې داسې جهاد وکړو او داسې قران وایو او داسې نیک عمل وکړو خو بس دا مجبوری په خښونو اولئک هم دا کسان الذين اغا خلق دي اولئک الذين هم دا اغا کسان دي يعلم الله چې معلوم دي الله تا پته د الله تا پويږي الله
ما پاغه زبانی فی قلوبهم چې دی پزونو کې دي فاعرض بس مخواړه عنهم د دوینا وعظهم او نصیحت کوا ورتا بده زړه په مخره دې په مخره ها نصیحت کوا وقل او لهم اغویتا فی انفسهم پزونه د اغوی کی یعنی چې غزرتن نوزی قولا خبره بلیغا اثرناکا ډیر پر اثر پر دلیلا اس التپلت موایا او ځان خبره کې سیمه کوا چې دا باباګان دا وایي او دا یو منځونه کې اتیا کروڑه کاله بسې د خلک ځان نه وایي نه الله وایي دا خبره مو کوم ټیک خبره کوا کوم چې الله او رسول خود له او خ انداز کې کوا ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه په طریقې سره اثر کون کی خبره وما ارسلنا او نذر لګل همغه من رسول هیڅ پیغمبرنا ان یو پیغمبر مهم نذر لګل الا مگر ان را لګل مو ده ليطاع چې اطاعت وشي باذن الله په حکم د الله نو معلوم شو چې د پیغمبر اطاعت الله اطاعت ته او دا ځنه خلک په کې فرق کوي او بیا وایي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي او قران کې نشته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ضروري نه ده او دا خو صرف سنت دي او دا خدا نه الله رسول الله صلی الله علیه وسلم الله را لګل باذن الله په حکم د الله ولو او کچري انهم دوی اذا وقت ظلمو چې ظلم یو کو ظلم کړو انفسهم په خپل ځانونو jihad تلا نه بل ګناه ته وشولا نجاؤکا راغله وتا تا فاستغفروا نو بیا بخنه غوختي وي الله د الله نا واستغفر او بخنه غوختي وي لهم دویتا الرسول پیغمبر دا دی بریانو ځان ته دلیل جوړ کړی دی چې الله په خپل وایي چې پیغمبر نه بخنه وغواړي نو دیو جنا دی مدینه ته ځي او بسره د بخنه وغواړي بیا ځان درو جوړ کړی دی چې سړی او لری نه راغله او دعای کوله او رسول الله صلی الله علیه وسلم تکبر نه لاس را وېستو بیا دا ټول دروغ دي بکواسات دي الله او الله د رسول خبره منل دي نو مطلب څه دی نو اول خو الله نه معافي غواړي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ترکیب عمل درست کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول دعاګانې ته د پاره دي لکه مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فاغه سړی دی الله رحم وکي چې څوک د مازدیګر مانځنه مخ کې څلور رکعات نفل کوي نو تا د پاره دعا شو رسول الله صلی الله علیه وسلم الله بتا د پاره دعا قبول کړي دا دعا کړې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا قبليږي همدغه رنګ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې هغه سړی مقدر او خانه چې زما خبره دی مخ کې اورسي نو تدا کار کوا تا د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا قبول ده همدغه رنګ نورې په زرګونو وخت مختصر دی بهرال نو جاءوکا راغلی وی تا فاستغفر الله بخنه وخت وی د الله نه واستغفر لهم الرسول او بخنه وخت وی د پاره پیغمبر الله وجد الله نخامخ بمندل وی دی الله کچېره د پیغمبر معافي ضروری وی د ژوند نه بعد اوس موږ تاسو وخت کې نو بیا به دا خبره ضروری و مونږ ته اطاعت ضروری ده اتباع ضروری ده داغه دعاګانې به زموږ په شان کې الله تعالی قبول کړي الله به قبول کړي نو دل تعالی فرمایي لا وجد الله نو مندل به الله توابا تو به قبلون کې رحیم مهربان او دې دعاګانې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل چې سوا د الله نه بل څوک د تو به قبلون کې نشتا نه بل څوک دا کار کولای شي رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فانه لا یغفر الذنوب الا انت بل ته د بخنشته نو بل ته د الله د اختیار ور کړی نه دی نو لکه څنګه د عیسایانو عقیده ده او عیسایان خو خیر دي بس عیسایان دي هغه په الله په زمونږ ولا عقیده چې پیر سے تبراشه او شکرانه نظرانه به وګورځي دا خو دکان چلیږي دکان روان دي او هغه به معاف کی نو بس تا ټول ګناونه معاف شي او تا د پاره بیا بابا صاحب قیامت کې ولاړی او تا بیا اخلاصي پته درته ولګي خیر دي فلا وربک بسنا فلا داس ندا وربک او قسم دستا پر رب باندې لا یؤمنون چې ایمان نه وروړي اغوی ان لا مؤمنان ندي قسم په خدای چې دا مؤمنان ندي یا قسم په الله چې مؤمنان ندي کم حتا تر دې یحکموک چې حاکم وګرځي تا فیصله کوون کې جوړ کی تا فیصله وکي پتا باندې فيما فاغما عمل کی هر څه مسله چې دا
هر معاملې کې خو چې تا فیصله کړې دا دغه ټول اعمال ګوري شریک دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر عمل هغه فیصله کړې چې دا څه کوي هغه کړې ده فیصله شجره چې واقع شولا بینهم د دې په منځ کې ان اختلافي شولا معامله د دې په منځ کې او تی فیصله کوونکې جوړ کړي ثم بیا لا یجدو ونمومی اغوی فی انفسهم په خپل زړونو کې حرجن تنګي سره منل نه دی ګوره زړه کې به تنګیم نه محسوسي چې زړه په تنګ شي چې را بس څوک منوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي نو بیا مؤمن نه دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله باندې چې خوشاله نه وي مما د اغنا قضایت چې فیصله یو کې ته فیصله دي کړی ويسلم او تسلیم شي ان یومنی تسلیما په پوره منلو سره پوره یومنی مما د اغنا قضایت چې ته فیصله او کې ويسلم تسلیما او منی په پوره منلو سره د دې شان نزول کې دوه واقع دي د یو واقعیا په حدیثو کې نشته کمزوري ده چې یو منافق او د مؤمن لانجوا د يهودي او د منافق او بیا رغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله وکړه او بیا دی لاړ عمر د انتنو ته بیا عمر دن کافر مرکو او بیا خلک په خپاو دا حدیثو کې د دې دلیل نشته نو کمزوري خبره معلومیږي صحیح خبره دا چې جابر زبیر رضی الله تعالی عنہ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترور سوی او عامس وی د زمکه سره د یو بل کس مکه شریک و او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د بل کس راغې چې دا مان مخ کی پټه د دې نو چې د وبکی نو پکاره چې ما پټی ته وبره پریږدي مطلب لکه زره پریږدي چې ما پټه مو بشي نو رسول الله صلی الله علیه یا په ابو باندې جګړه و تنازع و چې مخکستا مخڅنګ چې موږ دی ابو باندې جګړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او زبیر رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې ابو تخپل پټی ته ورکا او بیا د تپریدا تا پټه چې کله پړ شي نو د تپریدا بیا نو سړی وایي نعوذ بالله الله دې تاسو معاف کړي هغه وایي چې ترور زوی دې کنه ځکه دې تاسو فیصله وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي نو دا ډېره غټه ګستاخی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم غصه شو او خفه شو نو بیا دی زبیر ته ویل رضی الله تعالی عنہ چې او به امر ایثار کا چې د منډانو پورې او به ورسیږي دی هغه ته دا ځکه دا حق ته اول حق کتاب ده اعلان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بل سړي په حق کې فیصله کړی و چې سره ته په پونه شي به پرې دنه څه ته ایثار ای خو پرې کې ده نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ایثار کا چې خاص تا دا او واخلي خپل حق دې دا پوره شي بیا د تور بیا د پرې نو دا آیتونه الله نازل کړ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په فیصله باندې ستا په زړه کې تنګي محسوسوي زمونږ تاسو د عبادت ژوند کې چې څومره معاملات د خپل مخ باندې لګلاس راکاږي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله نه کړې حکم نه کړې حکم دې باقاعده ټول پیغمبران حکم دې هم دا رنګ نور سختی مکوا نرمی کوا او کاروبار کې دروغ مو وایا او غیبت مکوا او وغیرہ دا ټول فیصله او چې به منو نو به مزلو ورته تنګ نو الله وایي چې سړی تنګ وي نو هم د مؤمن نه ده ولو ان کچری مونږه كتبنا لیکلې وې علیهم په دوی باندې ان قتلوا اندا چې او قتلوا مړ کوي انفسکم خپل ځانونه او اخرجوا او یا اخرجوا باسی من دیارکم د خپل کورونو کدا سه سخت احکامات مونږ په دې باندې مقرر کړی وې ما فعلوه نو نبی وې کړی دا آسان کارونه نشي کولای نو هغه به څنګه وکړي الا قليلا منهم مگر لک د دوینا ولو انهم کچری دوی فعلوا کړه ما هغه يعزونا چې دې ته نصيحت کولې شي کم نصيحت چې دې ته الله او د الله رسول کړه دې او دای منلې وې به دا هغه لکانا وې بخيرن ډېر غره لهم دوی د پاره واشد او ډېر سخت تثبیت په مضبوط ساتلو کې ثابت قدمی د پاره بدا ډېر خوا کچری دې د الله او د الله د رسول خبره منلې وې یو حدیث ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم بخاری شریف حدیث ته چې کل امتی يدخلون الجنه الا من ابى زما هر امتی به جنت ته داخليږي مگر هغه څوک چې انکار وکړي نو صحابه کرام پوښتنه وکړه چې ومن ابا څوک به انکار ومن ابا څوک به انکار کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل من اطاعنی چا چې زما خبر امن الله
نو دی به جنت ته داخليږي او چا چې انکار وکړو زما د خبرې منلو نه نو د جنت ته د تلو نه انکار وکړو نو بس اوس ځان ته ګوره نو ولو انهم کچری دوی کړه کار چې کم دي توصیحت کېدلې نصیحت کېدلې شي واعظ کېدلې شي دوی ته دا ډېره بهتره و دوی د پاره او د دوی د ایمان مضبوط ساتلو د پاره و اذن په دغه وخت کې به لآتیناهم مونږ باور کړې وې دوی ته ملذنا د خپل طرف نه اجرا بدل عظیم ډېر لوی کزما خبره منلې وې موږ به ډېر لوی اجر ور کړې وې ولهدیناهم او خامخبمږه خودنی وې دي تا صراط لارا مستقیم برابر اهدنا الصراط المستقیم الله متصخ لارخی څه اعمالم کولی دي د پاره مدل تو صلی الله علیه چې ته خبره منا الله بدر تصیق لار او خای و من یطع الله او څوک چې اطاعت کوي حکم او منی د الله او رسول او د پیغمبر فاولائک بسم دغه کسان مع الذین او خلق سربی انعم الله چې انعام کړی دی الله تعالی علیهم باغوی باندې من النبیین د پیغمبرانو نا دا انعمت علیهم چې موږ سوره فاتحه کې وایو دا هغه منعم علیهم خلق دي چې الله په انعام کړی دی دا هغه خلق دي چې الله دلته موږ ته خای نو دا خلق دي چې موږ دعا کوو د دې د ملګرتي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یو سړی راغی ژړل صحابي یا رسول الله دلته موږ چې زړه خپه شي راشي تاسو سره ملاقات وکړو او قیامت پورې به ته ډیر برای او موږ بخته او جنت کې بم ستاسو درجه ډیره اوچته ځکه چې ته پیغمبر او د الله محبوب او موږ بلان دي نو تاسو سره ملاوي دی نه شو نو هغه جنت یا هغه ځای به څه مزه چې ته پکې نه مینا واغی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چا سره مینوي قیامت کې او جنت کې باغ سره ای باغ سره ای همدارنګ انس بن مالک یو واری پښتنه وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې قیامت بکلای وې تا تیارې کړې وې نور تیارې خو مینشتا البته الله او الله رسول سره مینه ډیره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چا سره مینه وی قیامت کې باغ سره ای قیامت کې باغ سره ای همدارنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ربیع بن کعب اسلمی شپې خدمت وکړو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې او غواړه څه غواړي وای جنت غواړم وای نور څه نه غواړم صرف جنت غواړم جنت کې تا سره ځان غواړم چې تا سره دیم وای قصیده په سجدو کې زما ملګرتیا وکړه یعنی چې تا التبو زما چې تا عمل د سجدو او د منځونو او د نفلونو دا ډیر وي چې زه ته آسان سره بوزم یعنی ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت وغیرہ دغه پورې خبره غوډر خوند وکړو او سړی مینا پیدا شي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره الله دې موږ تاسو پیدا وکړي خدا مونږ چې د الله په مقابله کې د خپل امامانو لیډرانو مشرانو پیرانو او خاندانی مشرانو د سره مینا ده او خلاف برداشت کوي نشو حتی کې چې د الله خبره مرته دروغ ثابتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره مرته دروغ ثابتو او کوشش وکاو بالکل ثابتو ورته ثابتو د تاسو د مجلس کې درته کسان خدای جمع چې د پاسه او د سره پلاني مقابله ویا خبره هغه څه ورته وایي چې ورته حدیث وای نه دا یا بوې منسوخ شوی یا بوې کمزور دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ماته خو د خپل هغه امام او د خپل هغه امیر او د خپل هغه پیر څخه خبره نه ماته هغه نه ماته نو چا سره مینه شو نو چرته بزیدا دا الله او د الله د رسول په مقابله کې د نوري مینه بیا دامزه الله دې معاف کړي الله دې ورته هدایت وکړي شاید چې هدایت نصیب کړي د دنیا ولا او چې د دنیا ولا سره مینه غلې کې نیولې ده او چې واپس جیل ته بوزي او ته جلوس ور سره یې ته وایې لکه کشمیری آزاد کړي یا ته وایې لکه زنور غټه تورې کړي هم د سي هغه بل او بیا خو واضح شرک یعنی شرک پکې شک شوبه نشته پدې کې ناره بوټو شرک نور څنګه اخکار خو نه کېږي دسړي چې اخکار یو چې موږ په جوړ دا مشرک ته ناره خو د الله وی ناره تکبیر الله اکبر او د الله په مقابله کې د بل کوا او همدغه نور دیکھو کون آیا فلانه آیا د الله مقابله کې ودرو او زمونږ د ځوانانو بم ویلې آوے قاضي آوے هم بچے کس کی قاضی کی بچے کس کی دا دام پته نشته چې موږ د پلاران څوک دي دا مرته پته نشته
او رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت په کړه د هغه سړي باندې چې هغه بلچا تزان نسبت وګرځي چې د فلانی بچي او قائد ابن قائد او فلانه او فلانه او اجته ور سید چې الله نے مور چت کی نو اولاد موږ ته مافیو کې حالت زموږ خراب ده حالت واقعي زموږ زیات خراب ده حالت زموږ خراب ده الله دې موږ اصلاح وکي نو چا سره مينوي د هغه جنډه وي او د بغسر ور سره وي او یو جنډه د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت به ور سره او هغه هاوس ته بزي کوثر ته او رسول الله صلی الله علیه وسلم به ور کوي او دا به چې اوس کی الله دې موږ تاسو ته نصیب کی بیا به دې ته تندنه لګي او دغه دې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پارټي خلک او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ډلې خلک نو دې پارټي کې شامل شي او د دستور منشور ده او احادیث د دې تفصیل ده نور پارټیانو نه الله ته وګوره نور پارټیانو نه ځانو ساتي کني غرا هلاک پشي نوی بدا خلقو خلق سرا چاغي باندې الله انعام کړی دی من النبیین د پیغمبرانو نا والصدیقین او د رښتیا وینکو نا صدیق چې ویلي دي چې آمنا نو د دې باندې بیا ثابت قدم شوه دی او د په عمل سره ثابت کړی دی چې ما آمنا ویلي دي نو رښتیا می ویلي دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم الله خبره صحیح ثابت وا او غي لپاره کوشش کوا او بل یو عام غونډه خبره ده چې تاسو اسانه سره په پویږي په دې حدیث سره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سړی رښتیا وای چې الله په نسبت دی صادق صدیق ولیکل شي رښتینه هغه په کې مراد ده رښتیا وایونکي او شهدا گواهان شهیدان والصالحین او نیک عمل کوونکی او صالح عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت مطابق ته وحسن دیر خسته دي اولئک دا رفیق په ملګرتیا کې دا سمانه کوا ډېر خوان کوي وحسن اولئک رفیقا ثم خسته دي دا خلق په ملګرتیا کې څه خسته ملګری دي دا چې ملګرتیا د پیغمبرانو سره وي صدیقینو سره دي شهیدانو سره دي صالحینو سره دي دا تنه پرګی دا غیرتی خلق دي دا بتا ځان سره جنت ته بوزي ذالک دا الفضل دا مهربانی دا ذالک الفضل دا فضل دا من الله دا الله طرف نه ده چې دا دوستی درکړي وی الا وکفا او کافی ده بالله الله علیم پوها په علم کې الله ته علم دغه خبر ده د هر څه یا ایها الذین آمنو اے مومنانو خذوا واخلی حذرکم سامان خپل د بچاو اسلحه وسله چې موږ پښتو کې ورته وایو ټوپک تمانچا توره چې شي جنگ ده هغه او بعضی داسې کما کلم پکې شته وای د رسول الله صلی الله علیه وسلم گاڑی کې نو تل زم گاڑی کې نه ځوان او هغه ټوپک نو راغست زم نه راخلم توره راخلم او ته خلک د امریکای ته مخامخ شه زمونږ لاګه څو کسان نور مودا دي امریکای چې حمله وکړه په د افغانستان کې نو یو څو سو کسان ځان سره کړل چې الله ته وایي چې امریکای جلوس راوستي دي نو چې په افغانستان په د کونړ لارې ور برابر شول نو ویني ولا ټول ته جیلونو ته الله ولا څه مرکل څه غریبانو سره پورې ورکتي نه دا په قران پوي نه دي دا خلک الله وايي واعد لهم استطاعتم تیارې بکړي دا اغنه به مضبوطه اسلحه جوړي یوځو کله تور زمانہ وای نو به خیر دي نو الله وايي چې خپل سامان د اصل کې ویل کېږي بچاو د یری تا هغه شی چې تا یری نه پی بچيږي لکه مثلا اوس پاکستان د موږ سره ټمبم شتا نو موږ بل چې ټمی قوت نو موږ سره کې لګا یاره کم ای بیا خو کومه نه زیات ور سره صحیح جواب را کې چې بیا موږ یری کو کنه یری او دل تعالی تعالی حذرکم ویلی هغه شی چې تایره په ختميږي هغه شی چې تایره په ختميږي سامان د بچاو اسلحه ارمانه چې کوا فنفروا بیا اوزئی روان شي صباتن ټولی ټولی ډلا ډلا ولا ولا ډلا او انفروا یا لاړ شي جميعا اټول په مقابله باندې د دشمن د حالات مطابق امیر المجاهدین یا د مسلمانانو چې کوم مشروي هغه بیا په دې پویږي چې لګ لګ خلک استه دو واسطه چریکی جنگ دی او کا غټ جنگ دی او کا ټولی او زه هم لپی کوي دا د حالات مطابق ختم تیار اوسه وان یقینا منکم زنستاسنا لمن اغدی لا یبطئن چې ورست پات کیږي
بطا خام خارست پاتې کی بس جګړې ته نه ځینو چې مړې کې موزینا د الله د جهاد لپاره دي شوق نشته خام خارست پاتې کیږي نو فإن بیا کچره اشاره د منافقینو ته اصابتکم رسیږي تاسو ته مصیبت څه تکلیف او مصیبت قال نو بیاوای قد بتا کی سرا انعم الله انعام کړو الله علی پما باندې ولی اذ لم اكن جنو مزمهم اغسر شهید حاضر خون جزنهم تل ور سره کنه اوس په کشمیر کې زم شهید شه یا افغانستان کې زم شهید شه بیا خوشاله یې دومره د بیوقوف ته چې جهاد ته پنتل خوشاله او په شهادت نه ملوي دو خوشاله ده مسلمان خو شهادت لپاره ټول عمر تیری د عمر ټول قرباني خو چې شهادت ملو شي ولا ان او کبیا کچری اصابکم رسیږي تاسو ته فضل خوشالي فضل کامیابی غنیمت وغیرہ من الله اذا الله طرفنا ليقولن ندی بیاوی کألم یتکن داس خبر کئی لکچی نوا بینکم تاسو منز کی و بینهو داغ پا منز کی مودتن سے دوستی تب وائی لکا سر دی پیجندونا او سر تاسو تعلق ور سرونا او وایڅ یا لیتنی کاش چویز یا لیتنی های ارمان دے کنتو چویز ما هم دوی سرا فافوزا نزب کمیاب شوه فوزن پا کمیابی عظیم لوی سرا زب په لوی کامیابی باندې کامیاب شوه زه د مجاهدینو سره الله نن ولینا دا دومره ډیر غنیمتونه ونی ولا دا دومره ډیر غټه وش ولا نما په کامیابی مونږ لې بیا فلیقاتل بس پکار دے چی جنگ دیو کی فی سبیل اللہ دا اللہ پلا رکی الذین آکسان یشرون الحیات الدنیا چی خرچی جوند دنیا بالآخرت دا آخرت مقابلے کی ومن یقاتل او چوکی جگڑ او کی فی سبیل اللہ دا اللہ پلا رکی فیقتل بیا اوجل شی شہید شی او یغلب یا غالب شی غازی شی واپس راغرو فصوف نظر دن اتیہی چې مونږه ور کو هغه ته اجرن بدل عظیم لویا څوک چې الله په لار کې jihad ته اوته شهید شو یا ژوند راغی الله وي مونږ لوی بدل ور کو دتا ومالکم او څه چل تاسو لپاره او کومه پښتو کې معنی کې نبدا څه بلا وهلی څه چل شوی ولی څه خبره ده څه مصیبت ته در باندې ومالکم او څه چل دی ان څه عذر دی یا څه خبره ده لا تقاتلون چې تاسو جګړه نه کوئ فی سبیل الله د الله په لار کې ولې جګړه نه کوئ او بیا فضائل باندې قران کې په حدیثو کې چې کوم بیان شوی دي نو هغه ډېر عجیب دي انسان بالکل د جنت سل دروازې د یوې دروازې نه بلې دروازې پورې سل کاله مزل او دا به شهید د پاره وي همدا رنګ نور عجیب خپل ځای کې راځي هم وخت مختصر وي والمستضعفين او کمزوري یعنی هغه حال چې وای کمزوري په هغه وخت کې هم ته جهاد ته نوځي والمستضعفين او کمزوري من الرجال د سړونا والنساء او زنانا والولدان او ماشومان یعنی په خاطر د ماشومانو په خاطر د زنانو په خاطر د هغه بوډاګانو الذين اغا يقولون چغي وای ربنا از مونږ ربا اخرجنا وباسمونږ من هذه القريه دغکلینا الظالم اهلها چې ظالمان دي اوسیدون کې د دې دغه دوه وختونو کې jihad فرضي کی ګوري او نور خو بیا د امیر اجازه ته یا د امیر آرډر د هغه اخوخ کی وي خو یو دا چې په دشمن باندې حمله وشوله الته کمزوري ماشومان زنانا هغه چغي وਹੀ چې موږ سره امداد وکړي په دې وخت کې جنگ بیا فرض شي بیا په حالات مطابق کشمیر دی او افغانستان دی او فلسطین دی او کابل دی او یو اعلی کلمت الله د پاره چې د الله تعالی دین په غالب شي وجعل او جوړ کې لنا موږ د پاره ملذن کد خپل طرف نه ولیان څوک دوست مونږ ته څوک دوست راولېږي لکه زمونږ زمانه کې سوال کوي دا سه وایي چې الله نو یو محمد بن قاسم را پیدا وکړي چې زمونږ دا کمزوري یا دا کونډې رنډې وا دا زنانه آزادي کې د اندوانو دي ظلم نه او د دې امریکایانو دي ظلم نه
نو مقرر کې مونږه تا جوړ کې مونږه تا څوک دوست و جعل لنا او جوړ کې مونږه د پاره ملذن کا خپل طرف نه نصيرا څوک مددگار څوک مدد کوونکې مونږ ته راولېږي الذين اغا کسان امنو چې مؤمنان دي یقاتلون جګړه کوي فی سبیل الله د الله په لار کې په وی جګړه خو کې غواختي خیا به جګړه کوي د الله په لار کې والذین وکسان کفروا چې کافران دي یقاتلون غي جګړه کوي فی سبیل الطاغوت په لار د شیطان کې فقاتلون تاسو او جنگي گئی اولیاء الشیطان دوستانو د شیطان سره ان بشکا کید الشیطان چل د شیطان کډیر چلونه کوي او ډیر مکر کوي او ډیر خيار دی او ډیر اصلي دي خو کان ضعیفا د کمزور دغه چې مقابله کوي الله دی او مؤمن دی د الله ملګرتیا ده نو څومره بزور ورشي الله نه غوښي زور ورکړي الم ترى آیت ندی کتدلی الى الذين او کسان تقیل چې اول شو لهم اغیتا کفو بسار کوي منشي بند کوي ایدیکم لا سنخبل واقیم الصلاة او منذ قائم کوي وآتوا الزکاة او زکات ور کوي فلما بهر کلا مکه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړو مدینه نه هم چې کلا لاړل منع کړو د عمره ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فلما بهر کلا کتبا چې فرض کړل شو علیهم په دوی باندې القتال جګړه نو اذا نو په دغه وخت کې فریقون وډلا منهم د دینا یخشونا یریږي الناس د خلقنا كخشیت الله پشان د یرید الله او اشد یا ډیر سقشیتن په یاره کې داسې یریدل ته وایي لکه د الله ته چې مخامخ شوی یا دنم ډیر سخت دومره خو الله نم څوک نه یریږي لکه دی چې او یریدل د جهاد په وخت کې جهاد فرض کېدو په وخت کې وقالو او دی وایي ربنا اے رب زمونږه چې کله د جهاد فرض هغه وخت کې دی ویلي لما كتبتا ولدي فرض کړو علينا په مونږه باندې القتال جګړه لولا اخرتنا ولدي مغلط را نکړو مونږه تا اخرتنا ورست دي نکړو مونږه الى اجل قريب د نیټه لګي پوري لګ وخت نور را کړه چې دنیا نه خوندونه غسته او الله خو موږ وعده کړو او الله خو موږ اوس دغه بنگله جوړ کړی وای دا او دې ته فکر دې اصل کې دا ورته اهم لګي ځکه دا سی وای دي اهم ورته لګي الى اجل قریب غنیټی لګي پوری قل اویا متاع الدنيا سامان د دنیا ان فائدہ د دنیا د دنیا خوان د دنیا ګټه قلیل لګدا څومره به پر خو ده خو بیا هم تلی نو لګدا والآخرت او اخرت خیر بهتر دی لمن اغه چا د پاره اتقا چې پرهیزګار وي هغه د پاره ډیر خده او بیا خاص کر چې شهید شي او یا مجاهد وي غازی وي ولا تظلمون او ظلم نشی کوله فتیلا زری برابر یعنی اغا تار د زړی د کجوري اغا اډو کی اغه مزور منکیږي چې کله نیک عملو کینو الله به زیا کینا زیا کینا الله تعالی اینما تکونو شرط کیم چی تاسو اینما شرط هم چی تکونو وی تاسو یا یی تاسو یدرککم الموت راگیر بکی تاسو مرگ درک بکی تاسو مرگ یعنی راگیر بکی تاسو مرگ بیا بومی تاسو مرگ ولو کنتم اگر کوي تاسو فی بروجن برج نه ده غټه غټه قلعه تا وای په قلعهګانو مشیده مضبوطو کې ډېر مضبوطه قلعه ځان ولې راتاونه کې مرګ نه نخلاصيږي وان تصبهم کثیر ورسی کی اغویتا حسنه تخشالی یقول بیاوای د دې منافقین یو بل ډېر قبیح عادت بیانای الله تعالی چې کله دیتا خوشحالي ورسی یقول بیاوای هذه من عند الله دا د الله طرف نه ده دومره ته رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نه لګي چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته د خیر نسبت اډو کینا چیرې کنه تام څخه غړا وکړي تام څخه د خیر فیصله کړی وایا دا نبی اوای د الله طرف نه دي و انه کچره تصبهم ورسی کی دیتا سیئاتن تکلیف صدر تکلیف مصیبت یقولوا بیاوای هذه من عندك دا د استاد وجنو شو بیا بغیر الزام لګي نو چې دلته ورته تا نه وای خو ته د فائدې په وخت کې وای چې تا دا
دا اصل کې د دې هغه ذهني کیفیت الله تعالی خای چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه صفات یا خیر بیانول نه غواړي بیا وایي چې دا ستا طرف نه دي قل او یا کل من عند الله دا هر څه د الله طرف نه دي تکلیف دی او خوشحالي دا ګټه دا او نقصان دی دا ټول د الله طرف نه دي تقدیر دی په الله باندې فمالها اولئ فمال بس چل شوی دی هؤلاء القوم دغه خلقو دی قوم لا یکادون چې ندی نږدې يفقهون چې په شي حدیثا په خبره دا څه چل شوی دی په دې څه بلا وهلی دي چې دینه پوي او دومره ساده ساده او دومره کلاو خبرو باندې نه پوي ما اصابک اغث چې ورسدل تا من حسنتين د نعمتنا د خوشالینا فمن الله د الله طرفنا وما اصابك او څه ورسېدل تا من سیئه د ګنانا د تکلیفنا د بدینا فمن نفسك اغستا د خپل نفس د وجنه د انستا خپل عمل د اغا د آیات باندې لګزان پوي کوي سم چې ورسېږي تا د خوشالینا د الله طرف نه دي سچ ورسیږي تا ته د تکلیف نه د استغفار عمل ده ګناه دې کړی دا داغه بدل تاسو ته الله تعالی درکې نو دا خوشحالي ولې الله طرف نه ده هغه وجدا دا چې مونږ کډیر زیات عمل وکړو خدای الله تعالی د احسانات قابل کېدل نشو کدا هر څومره ډیر وو څومره ډیر وو نو دا الله چې کوي په مونږه اټول نول د کا احسان چې انسانانه ګرځولي مسلمانانه ګرځولي الله کولای شي چې موږ خرونه غوسکی او جناور د ابو جهل او دغه سید په هندوانو کې او سیکانو کې او سیکان جوړ کړي الله موږ څومره لوی کرم وکړو بیا دا غرنګ یو سترګ حساب ورکا دغه نور نو د الله دغه انعامات د الله احسان د دستا عمل بدل نه دی اکیدل نشي ساده مو مثال درکم تاسو په دې وکي حیات آباد کې یا دلته پریږي وغیرہ کې یو پلاټ واخلې 1 کروڑ باندې تقریبا کیږي غالبا نو څومره مزدوري وکوي ورته چې زما قدیم نه یو لار نه پاتې معلوم نه دا ټول عمر خو لګي کنه دا یو پلاټ د قابل مونږ نشو کېدل چې وایو او د الله د انعامات نو دا کله کېدل شي زموږ د کمی مزدوري بدل ده یا د کم عمل بدل ده نو الله چې دا څه کوي دا دغه احسان دی په موږ باندې یو ور استغفر الله دا ټول ګناهونه ته ختم کړي یو ور سبحان الله او تا درجه اوچت کی الله او دا تا ته چې تکلیف رسی نو دې باره کې سوره شورا کې الله تعالی فرمایي آیت نمبر 30 کې راړوي ما وما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم دا ستاد خپل لاس دی دا تخپل لاس دی ويعفو عن كثير او معاف کوي درته لا ډیر دا څه مات ګډ وړو تکلیفونه چې درکې کنه دا ډیر چې کله ته حد نه تیر شي ډیر درته الله معاف کوي ويعفو لري الله عن كثير د ډیر ستاسو ګناهونه کار ګناه باندې راګیر کی نو موږ خو بساو نخلو دومره زموږ ګناهونه دي او د باره کې نور ورځي ورستو دعایتونه بیا پويږي تاسو ان شاء الله نو ما اصابک اغتی ورسدل تا من حسنتين د خوشالي د نعمتنا فمن الله بس الله طرف ندي وما اصابک چې ورسدل تا من سیئه د بدینا د تکلیفنا فمن نفسك داستا د خپل نفس د وجه ندي وارسلناک امر لغلیت للناس خلق رسول پیغمبر وکفا کافی بالله الله شهیدا گوا من یطع الرسول او څوک چې اطاعت کوي د پیغمبر فقط بتا کی سرا اطاع الله د اطاعت کو د الله څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ومني په حقیقت کې د الله خبره ومنلا ومن تولى او څوک مخواړوي فما ارسلناک بس نه را لګلې مونږ ته علیه باغی باندې حفیظا نگران نگهبان پهرادار مونږ ته هغه پهرادار نه مقرر کړی چې په زور پیمانه ويقولون غيوي طاعت ومن لو ان منکر اطاعت ده او چې کله راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس کې او وايي چې موږ ومنله منو فاذا برزوا بارکل چې بهر لاړ شي اوزي من عندك استان استا طرفنا
نو بیتا بیا د شپې مشورې کوي د لوی لوی شپې چې تیرې په مشورو باندې طائفه یودلا منهم د اغوینا غیر الذی اغه خبره تقول چې تا ورته ویلی وی یعنی تا په وړاندې وای چې منوي چې کله لاړ شي نو بیا په مخالفت کې مشورې کوي ټول شپه تیرې چې څه وکړو څنګه بنه منو او څه به یو وغیرہ وغیرہ په مخالفت کې بیا وای والله او الله یكتب لکی ما هذا یبیتون چې دې د شپې مشورې کوي الله لیکي د یو شی الله خو خبر ده کنه فاعرض بس مخوال وانا د دوینا وتوکل اوزان اس پر الله بالله باندې وکفا بالله کافی ده الله وکیلا کارساز کار جوړون کې افلا يتدبرون القرآن آیا دی تدبر نه کوي په قرآن غور نه کوي معنی نه زده کوي سوچ به نه کوي د الله دی احکامات باندې د گہرائی سره غور نه کوي ولو کان کچری وی من عند الله عند غیر الله د الله نه علاوه د قرآن لوجدون مندل به فيه بدی کې اختلافا کثیرا اختلاف ډیر ځکه چې هر کتاب سره ولي کې نو څه پکې غلطیاں وي څه پکې زیاتیاں وي څه پکې کامیان وي او هغه نه بعد چې بل کتاب لیکل کېږي نو دغه غلطیاں نمایاں کوي چې د کې دا غلطي و او د کې دا و او نه ایډیشن او دا ایډیشن او دا او قرآن دې چې قیامت پورې بده کې دا نه کې څوک ثابت چې دا ټکي پکې زیات دی او دا پکې کم دی دا حالات مطابق دی او دا حالات مطابق نه دی نو دا دلیل دی چې دا الله را لګل دی